واجبات سودی د حج واجبات شپږ د حج واجبات یو په هغه کې دا سعی بین الصفا والمروه او چکرې څوکم چې التلاړ شي ماشاءالله ټول په حج باندې بیا پويږي علما ور سره د هغه نه پس بل چې کوم واجب دی په حج کې دویم نمبر اغا په مزدلفه کې شپه تیرول او بیا په سبعی کې الته لګوندي وقوف او قیام کړل او درېدل او الته دعاګانې کړل او دا کله خلک زی دا چې کله په 9 ذی الحجه باندې وقوف عرفات میدان کې ودرېږي نو بیا شپه چې کوم دی دوی مزدلفه لوړي نو لسمه ذی الحجه شپه حجیانو په مزدلفه کې او الته جمع بین صلاتین کا دو منځونه په یو ټیم کې کا د ماخستن په ټیم کې د ماخام منظم کا او د ماخستن منظم کا او په عرفات میدان کې جمع بین صلاتین کا د ماسپیخین او د مازیګر منځ د په یو ټیم کې کوي یعنی د مازیګر هغه په ماسپیخین کې وشي اگر مخ کې کا او ماخام هغه رستو کا د ماخستن په ټیم کې التکی کې ځکه حجیان پلار کې رواني او اکثر دغه ټیم پلار په سفر کې نو الته د ماخستن په ټیم کې عمدغه طریقه چا کړي عمدغه طریقه زموستا رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام کړي په مزدلفه کې شپه تیرول الته وقوف کړل واجب داغې نه پس دریم نمبر چې کله بیا شپه تیر شي سبعی بیا راځي منالا دا بلسم ذی الحجې نو دریم نمبر واجب چې ده صاحبانو جمرۃ العقبہ یو شیطان وشتل دی په لسم ذی الحجه باندې شیطانانو درې ورځې دي لسما یو لسما دو لسما او د دیار لسم شپې حاجی لا الله اختیار ورکړی ک الته ایثار شوي نو سحر یې په دیار لسما باندې مولا او ک په دو لسم ورځ باندې را لې خپل اوټل او مکه مکرمه لا او دیار لسم شپې ته چې د ایثار نشوي الله فرمایي پتا باندې هیڅ وبال نشتا خو درې ورځې به ولي خو په اوله ورځ باندې په لسمه ذی الحجه باندې به حاجی په مینا کې یو شیطان ولي یو هغه ته ویل کېږي جمرۃ العقبہ لوی شیطان دا یې دریم واجب چې کله شیطان په وو کانو باندې ولي او فارغ شي او د دې فضیلت تر بیانوما د حج د یو شي فضیلت تر بیانوما دا غینه پس لورم نمبر واجب چې د صاحبانو اغدا دی کچرته انسان حج تمتع یا حج قران حج په درې قسم باندې دی حج افراد باغی کې په حاجی باندې قربانی نشتا یو د حج تمتع د زمونږ استادو د پاکستانیانو چې څومره خلکو اکثریت حج دی دا حج تمتع دی او علماء اولیاء صلحا چې کوم دی هغه حج قران کا دا لک سخت دی په یو احرام کې چې د صاحبانو حج او عمره دواړه کړل دا په احرام کې لګي شپې زیاتې راځي دا لک سخت دی عام طور باندې په دو احرامونو کې حج او عمره کړل دا لک آسان دي د عمره ځان له احرامي د حج ځان له احرامي د پاکستان او د کوم چې عام عوام الناس مسلمانان دي دا هغه حج تمتعي په حج تمتع کې قرباني شته په حاجی باندې په حج قران کې قرباني په حاجی باندې په حج افراد کې قربانی نشتا حج افراد دې ته ویل کېږي چې بغیر د عمرې نه د حج په ورځو کې ته د حج په نیت باندې فقط احرام وتړي عمره نه کړي حج د پاره ته احرام وتړي او ته صرف او صرف سوکړي حج وکړي دې ته حج افراد ویل کېږي په دې کې په حاجی باندې قربانی نشتا په حج متمتع او په قارن قران کون کې حج تمتع کون کې حج هغه باندې قربانی واجب ده نو ترتیب بدای چې اول بجمرۃ العقبہ غټ شیطان اولی داغه نه پس به قربانی وکړي بیا چې کله قربانی وکړي داغه نه پس بیا حلق یا قصر دی سر یا مکمل شین کول دي ته ویل کېږي حلق قصر لګ لګ وند داسې یو بند په اندازه باندې لګ لګ واړی کول اخته سر شین کول نه واړه کول چا مونږ تاسو دلته ورته جوړول یو سر می جوړ ک نو دې ته ویل کېږي قصر دواړم ټیک دي خدل ته یو حدیث وایم دلته یو حدیث واوري ریاض شو په ذهن کې مونږ او تاسو له خدای پاک د حج توفیق راکا او دا بعض کسان چې بیا حج لاله شي نو ویختو سره دومره محبتي چې الله د پارم چې الله ول حج توفیق هم ورکړي مونږ ته میسج وکړي چې مفتی صاحب کدا سر شي نکړه ما خبره خو بني مونږ چې حج لاله شو مونږ رب لپاره ان شاء الله یو لس کرته زل سر شین کړو چې حج لاله شو
نو ته د رب د پاره دا زینت ته نشي پرې خدای او دومره غټ توفیق یې تعالی درکړی دی چې یو دا اختتا باندې دومره ګران دی چې ته دا سر نشي شین کولای رب مونږ به یو سلسل شین کړو خدای پاک ته چې رب لا یزال مونږ له توفیق د حج راکړي ان شاء الله ټیکلا قصر دی ام جایز دی قصر هم ټیکلا واجب ده شو خدا یاد لري یو حدیث ارتیاما باقی بیا دستاسو خو خلا که په خیر لاړ شو که قصر کوي او که حل کوي نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عمر حدیث ته اغه روایت ته امام بخاری امام مسلم دواړو دا حدیث روایت کړه دي دواړو متفقون علیه حدیث ته عبداللہ ابن عمر نے روایت ته د مبارک فرمایي چې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایل چې یا رسول الله ویچ نبی علیہ السلام د سر شینکون کو د پاره دعا وکړه چې هغه ته ویل کېږي محلقین چې کوم محلقین دي حلق کون کی دي دا سه دعا وکړه اللهم ارحم المحلقین خدایا په سر شینکون کو باندې ترحم وکړي ودا دعا وکړه صحابه فرمایي چې مونږ ورته فرمایل یا رسول الله المقصرین دا سر وړکون کی د پارم دعا وکړه حضور مبارک بیا وی اللهم ارحم المحلقین دویم پیریم سر شینکون کو د پاره دعا وکړه مونږ ورته بیا وی یا رسول الله المقصرین قصر کون کو د پارم دعا وکړه چې په کینشه باندې لګ لګ اخته کټي وی چې رسول کریم اقال سلام په دریم ځل باندې سر شینکون کو د دعا وکړه درې کرتی نبی علیہ السلام فرمای اللهم ارحم المحلقین اللهم ارحم المحلقین اللهم ارحم المحلقین وی سلورم پیر مونږ ورته یا رسول الله مبارک مقصرین تم دعا وکړه په سلورم ځل باندې وی اللهم ارحم المقصرین خدای مقصرین باندې رحم وکړي دینه څه پته ولګي چې محبوب علی السلام ته شیخ او الله ته سر شین کول چې دغه یو زینت ته په حج کې نشي تر کولای نو دا څنګه سفر عشق او محبت ته بیا حج خو سفر عشق او محبت ته یو اخته طرف د پاره دا یو زینت طرف د پاره نشي پرې خدای چې ظاهر باندې موت ته زینت او خایس کاری حالانکه دا سر شین کېدم د حج یو زینت او خایس ته انسان څومره خسته ور سره کاری نو چې دام په ذهن کې استاد خو خدا که په حج او په عمره کې قصر کړي او حل کړي حضور مبارک درې پیر دعا محلقین ته کړي دا یو پیر دعا مقصرین ته کړي په حدیث کې خدا واجب دی او د دې نه پس چې صاحبانو چې کله حلق وشي دا انسان حلق وکا د نه پس بیا ترتیب دا دی چې طواف زیارت ته په دغه ورځ باندې نو واجبات سعی بین الصفا والمروه دا اغینه پس په مزدلفه کې شپه تیرول دي دا دعا ولسمه ذل حج باندې جمرۃ العقبه اشتلی دا درې بیا ذبح کړلی دا څلور بیا حلق یا قصر کړلی دا پنځه او بیا دا غي نرستو چې د صاحبانو په یو لسم ورځ باندې درې واړه شیطانان اشتل او په دولسم ورځ باندې درې واړه شیطانان اشتل دام واجب دي دا شو پنځه او شپږم نمبر چې کوم واجب دی په حج کې هغه ته ویل کېږي طواف وداع رخصتای طواف ګوره دا په عمره کې نشته ها دا مونږ تاسو چې عمره لاړ شم په اخر کې یو رخصتای او اجازه طواف کړو اصلي خلک کو په عمره کې طواف وداع نشته په حج کې طواف وداع څه دی واجب دی دا او چا لپاره واجب دی کوم یو انسان چې د میقات نه بهر اوسېږي مکیانو لپاره نشته چې کوم په مکه مکرمه کې دننه په میقات کې اوسېږي هغه لپاره نشته چې بهر نه څوک راغلي دي ځکه څوک چې په میقات کې اوسېږي هغه هر ټیم بیت الله شریف لراځي خو چې دا کوم خلک د میقات نه بهر اوسېږي هغه ملمانی هغه بیا ډېر په مشکله باندې راځي نو هغه بخپل رخصتی بیت الله شریف سره کا هغه ته ویل کېږي طواف وداع ویل کېږي رخصتې طواف دام واجب دی او یو واجب په ذهن کې دامر سره وچوي دام دی چې دا کوم کارونه دي لسمه ذل حج باندې جمرۃ العقبه بیا ذبح بیا سر شین کول او بیا طواف زیارت کړل په دې کې د ترتیب خیال ساتلم واجب دی دا ترتیب خیال پکې ساتل واجب دی دا سی منکړي چې اول بسر شین کی بیا به ذبح کړي بیا به طواف زیارت کړي بیا به جمرۃ العقبه غټ شیطان ولي واجب در نه پاتې شو دم لازمیږي ار باندې بیا غټ جرمانه بورکی په دې کې دا ترتیب هم واجب دی چې اول به جمرۃ العقبه بیا به دا غي نه پس چې دی ذبح قربانی بیا دا غي نه پس حلق بیا دا غي نه پس طواف زیارت کله چې حاجی د آیات لري ذبح وکا سر شین کا نه هغه ته
احرام دوه ټوټې کپڑے لری کول جایز شي هغه کپڑے د لری کا بس د احرام کپڑے او څه د واچي عام ګنډلي کپڑے بیا اچول شي چې کله په لسمه ذل حجه باندې قربانیو کا او حلق کا نو احرام د لری کا کپڑے د واچي او کچا ځان سره کور والا بولی خزه ځان سره بولی چې ترڅو پورې طواف زیارت نی کړای تر هغه پورې دغه انسان سره خپل کور والا سره ملاویدل حرام دي چې طواف زیارت کا نو بیا ورته کور والا حلال شو خپل منکوحه یادوما مجامعت هم بستری ور سره نشي کړای چې په حج کې ترڅو پورې طواف زیارت نی کړای چې طواف زیارت کا بس اگر کده طواف ودا نی کړای روز تو به چې کله په اخیره ورځ باندې زی خزه د لپاره حلال ده خو چې طواف زیارت یې نه کړای د لپاره ارڅ حلال دي خو خزه د لپاره فل حلال نه ده دا خبره په ذهن کې سره واچي خصوصا دا ځوانان صاحبان دان سره خپل ماشومان وغیرہ بوزي نو دا د حج ایام دي التبتا حج ادا کوي دا هغه واجبات دي تاسو به اوریدلی ما تاسو ته بیان کړه نو که چرتا په حج کې فرض پاتې شو حج نکیږي که په حج کې واجب پاتې شو نو د هغه واجب خانه ډکیږي په دم باندې په ګډ باندې چې ګډ به ذبح کړي هغه خانه به در پسې ډک شي او حج به ادا شي کفاره به ادا شي او حج به وشي دینه پس دا نمره چې څومره نور شیان دي دا ټول که طواف قدوم دی او که اس نفلی طوافونه دي دا ټول مسنون دي سنت عملونه دي مستحب عملونه دي اجان دي کوي په دغه ورځو کې خبره ده خو ما د اغه نه چې کوم ضروری خبره وي چې هغه درې فرایض او شپږ واجبات هغه مرته بیان ک د دې خیال بساتئ